سملګری د دې لپاره رابطه کوي چې مولوي صاحب زمنګ اولاد نشته سوي چې اولاد شته خو هغه نیکمل نه دي ټیک شو لا سمرګری د دې لپاره رابطه کوي چې مولوي صاحب په منګ باندې قرضونه ډیر دي او زمنګ کاروبار نشته سو کوئی زما نوکری نه کیږي سو کوئی کاروبار شته خو زما په کاروبار کې برکت نشته په هغه می گزاره نه کیږي سو کوئی زمنګ په کور کې جنگ جګړې دي تکالیف دي مصیبتونه دي او مشکلات دي د دې ټولو خبرو د پاره د تنن می یو بهترین نسخه راوړې ده یو بهترین وظیفه می راوړې ده یو د کمال نه ډکه وظیفه می راوړې ده چې کومه قران کریم کې الله جل شانه په خپل باندې خودلې ده چې کچره ای زما بندگانو تاسو دا وظیفه کوله تاسو دا ذکر کو نو تاسو له بزو نیکان اولاد درکما د چا اولاد نشته نیکان اولاد به ورلور کما او په تاسو باندې به مصیبتونه او تکالیف او دا به په تاسو باندې ختم کما او ای دغه شان به تاسو له چې کم دینو حلال رزق فراخه دا به ز تاسو له در کما نو دا د کمال وظیفه شوله کو نشوله نو راځي زما عزتمند چې وګورو چې دا کومه وظیفه ده نو ای قران کریم کې الله جل شانه فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا تاسو د خپل ربنا بخنه وغواړئ بشکا هغه بخون کې دی الله پاک څه کوي تاسو ګناهونه به معاف کړي چې تاسو استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یا دا وایا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا دا وایا یا کدام نه درځي استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي 314 کرته د ورځې وایا که بچی دی نشته نو کور ولته دی وای تم وایا او تی په خپل وایا او دغه شان 314 کرته په دغه نیت باندې وایا کړه چا حلال رزق کاروبار او نوکری نشته هغه دی په دغه نیت باندې وای کړه چا بچی نشته هغه دی په دغه نیت وای کړه چا دغه شان چې کوم دی په کور کې جنگ جګړې دي مصیبتونه او تکالیف دي هغه دی په دغه نیت باندې وای الٰه العالمین بس کوي د دې وظیفې په برکت باندې او د دې وظیفې هغه کمالات الله جل شانه په خپل باندې خودلې دي راشه ای زما مسلمان اورا په خلکو پسې مګرزا په بی علم شیخانو پسې مګرزا په غلطو تعویذګرو پسې مګرزا بعض خلک در په در ګرځي د دې د پاره وظایف غواړي چې څنګه به مې رزق فراخ شي څنګه به مال الله نیکان اولاد را کی څنګه به زما په کور کې جنگ جګړې مصیبتونه او تکالیف ختم شي نو راشه ای مسلمانانه په قران کریم کې الله جل شانه په خپل د کمال لډک وظیفه خودلې ده استغفروا ربکم تاسو د خپل رب نه بخنه غواړئ انه کان غفارا دغه رب تاسو ته بخنه کوي دغه بخون کې دی یرسل السماء علیکم مدرارا د اسمان نه ټیم په ټیم باندې تاسو باندې په شیبو شیبو بارانونه کیږي ټیم په ټیم په تاسو د اسمان نه په شیبو شیبو د افت د مصیبت د تکالیف د غلو د طوفانونو نه علاوه په تاسو باندې صحیح صحیح بارانونه سدي دا بکیږي و یمددکم باموال الله وای زبتا سو مضبوط کما زبستا سو مدد کما په حلال رزق سره و بنینا او پنه کمل اولاد سره مټي بده په اولاد سره مضبوطی کم نه کمل اولاد بدر لدر کم کړي چا نشتنو ور بکم کړي چا شتنو نیکان بیکم ٹھیک شو لکنه و یجعل لكم جنات او تاسو لبا الله پاک پزمک کې باغونه در کې فصلونه بدر کې و یجعل لكم انهارا او تاسو تبا الله پزمک کې نهرونه جاری کې او آیا د خبره ته سوچو کا چې دا وظیفه الله په خپل په قران کې خي نو د دې وظیفې کمالات هم الله په خپل په قران کې خي نو ولی بیا په بل پسې ګرځو او دا خو د دنیا پیدا شو دا الله پیغمبر فرمایي اے د قیامت په سخت ورځ باندې چې تمام انبیا به د نفسي نفسي صدا کوي هر سړی به تر څوک د نومه پورې څوک د مړی پورې په خپل خلو کې ډوبوي نه به د مور په کار راځي نه به پلار په کار راځي نه به بچې په کار راځي نه به لور په کار راځي نه به دوست په کار راځي نه به پیسې او جیدات په کار راځي په دغه سخت ورځ چې د الله په وړاندې ودرېږي د الله پیغمبر دغه کس ته خوشخبري اوري چې د کم کس په عملنامه کې استغفار ډیر به مونته شي فرشتو ته حکم وشي چې د عملنامه کلاو کوي چې عملنامه کلاو کوي استغفار پکې ډیر وي د الله پیغمبر وای توبه لمن خوشالي دا خوش خبری دا زیره ده د هغه چا د پاره وجدا فی صحیفته استغفارا کثیرا چې داغه په عملنامه کې د قیامت په ورځ باندې استغفار ډیر بیا مونتل شو دغه کس ته پاره خوشالي دا دغه کس ته پاره خوش خبری دا
لہٰذا استغفار ډېر ډېر کوئ زما عزتمندو لا تعداد کرته کوئ د هر حاجت لپاره کوئ د دې ډېر زیات کمالات دي قسم په الله کو زه لګیا شم په ګنټو ردي کمالات نه ختميږي لہٰذا په خپل انداز د کوي د کم مشکلاتو سره مخامخ دغه مشکلاتو د پاره وای مجربه نسخه ده او که چاته د نوکرۍ یا دغه مسله ده د رزق تنګي ده نو هغه د ور سره د یا وهاب لفظ هم وای دا د مر سره سو کرته وای یا وهابو یا وهابو یا وهابو ان شاء الله العزیز چې تاسو دا وظیفه خپل کړه الٰه العالمین به ټول لارې کولاو کی او تمام مشکلات به ختم کی ضروري د ملګرو سره شیر کړئ چې چا مشکل الله حل کی تاسو مونږ ته په الله اجر راکړي وصلی الله علی النبی